راځي نبی علیہ السلام او فرمایل چې کم یو کس په دنیا کې یو بد عمل کړی یا یو سیزی پټ کړی یا یو سیزی غصب کړی چانه په زور اخستی نو ویل د قیامت په ورځ باندې به دغه سیس چې هغه په اوګو باندې چې هغه بار کړی او رخسته به نو به او فرمایل ز په تاسو کې د ټول نه پدې یریګم چې تاسو کې یو کس را رواني او هغه اوخ په اوګ کړی او رمباړی وای ول داسې کې تاسو کې څوک را نشي چې هغه اوخ پټ کړی یو دا چې په اوګو باندې بار کړی او را روان کړی او دغه رنګي یو سړی چې هغه غوي هغه چې پټ کړی دا نو دا به په اوګو باندې بار کړی او رمباړی به را روان وای او یې فرمایل یو کس چې هغه بیزه پټ کړی دا نو دغه بیزه چې دغه په اوګو باندې رخصتي او بار کړی به را روان به دغه رمباړی به وای خلک به پیژ دغه د دنیا کې هغه غل چې بیزه پټولې یا غوغاره او خان چې هغه پټول یا موجوده دور کې عام طور گاڑی دی وغیرہ دی اکثر دی غلاګانې ډیر دی موټر سایکل وغیرہ دا به په اوګه کړي دام درې چې کم आवाज دی دغه आवाज ګورډوډه بوې دی ودا چې را روان کړي او خلک به ته ګوري دغه غل دی موټر سایکل به چې پټولي دا غل چې هغه گاڑی به پټول دا به رخصتي چا په دنیا کې د چانا یو بالغ زمکه چې هغه غصب کړل او قبضه کړل په زور باندې د چا چې هغه زمکه چې په زور باندې ونیولا قبضه په وکړلم نو وی فرمایل دغه زمکه دا به د اوم زمکه پوری د اوم زمکه پوری د په غاړه کې توق چې دی واچول شي په دې غاړه کې به ورته زوړن کړي شي دا به رخصتي او میدان محشر ته بر رواني خلک به نه دغه غاصب دی د خلکو زمکه به چینی ولی هغه پولی به چوالی پل پوله به چي دی هغه راواله او د پردې پوله به نه راکول خپل پټې به سیوا کاو الله ری به چي دی را تنگولی او لارو غاړو ته به چي دی ونه وکړو لار به تنگ خپل پټې به کولاو لختی به تراشل خپل زمکه به کولاولا پردی پټی چې دی هغه په غصب او په زور سره نیول دغه هغه خلک دی دا به د و مزمکه پر نبی علیہ السلام فرمای په دی غاړه کې پروتي یو سړی چې دی یو دړې دوسیس چې دی هغه په غاړه کې واچینی شي ګرځي دی چې و مزمکه پوری چې دی دغه الله جن فرمای درون بوج به اوچت کړي د و مزمکه پوری چې چا په غاړه کې واچول شي دغه به سہالتی او میدان محشر ته رواني دا ټول قوم ټول مخلوق چې هغه به موجودي د آدم علی السلام نه والا تر د اخیری انسان پورې ټول مخلوق چې ټول انسانان چې دا به موجودي او د بدغه چې زمکه غاړه کې چولي روان به خلک بینی دغه غاصب دی ښا دا به چې پردیس مکه به چې غصب کولی پردیس مکو باندې به قبضه کولی دا د هغه دنیا پرست چې دنیا ځان لسیوا کولا دنیا پس انخته او د حرام او د حلال تمیز نه کو اوس دغه د ګوره ورته د ټول قوم بینی نو د دنیا کې چې کم کسان دا عملونه کوي پردیس مکه قبضه کوي پردی مالونه چې دی هغه غصب کوي پردی مالونه چې دی پټي نو دا د نه خوشالي چې ما ځان له دنیا سیوا کړلا دنیا کې هم چې پریشان ای اکثر پیر کې لکه څوک نه خبر نشي الګا دا خبر می چرته خور نشي نو د دنیا جونم د ذلت سره ای دنیا جونم په ذلت کې چې تیر کی او میدان محشر او رستو چې قیامت د غټول چې هغه د ذلت سره به مخامخي